ته جون ولې نه جوړې؟ ما زه سبق کوم. تاسو له سلایي ماشین واغوستی شي نو جون به هم ښه روان وي. ما چې لازم ما مخکې سنټر کې کار کړو. ستاسو موبایل نمبر نشته د خپلو کتونکو ته هم ویلي؟ نه جي ما سره موبایل نمبر نشته. رابطه به کې دلته ښه؟ حاجي موږ کې د هغه د پاپړې. پاپړې؟ ستا خاوند کله وفات شوی؟ یو کال به کېږي. کال نیم کېږي. یو بچی دی؟ ته جون ولې نه جوړې؟ ما زه سبق کوم، علم کوم. علم کوم. سبق کوم. نو علم ولې تا سبق واده نه منې کوي څه؟ چې بیا داسې هغې نورو خلکو مې بیا مدرسې ته نه پرېښودلم. هغوی نه پرېښودې؟ نه په خپله وفات شو که نه پرېښې؟ نه شلټرینګو کار یې کولو هغه نه راپروت و وفات شو. ستاسو ګټه وټه څه ده؟ بس پلار مې کو هغه وګټي موږ یې روډ وکړو ناجوړې بیا نه دغه کړو. ورور مې واده کړو بس بیا رانه بېل شوي دي. څو خویندې یې؟ زه یو یم. نو هسې خو تاسو له سلایي ماشین واغوستی شي نو ژوند به هم ښه روان وي. ما چې لازم ما مخکې سنټر کې کار کړو. ستاسو موبایل نمبر نشته د خپلو کتونکو ته هم ویلي؟ نه جي ما سره موبایل نمبر نشته. رابطه به کې دلته ښه؟ حاجي څه بدلېږي خو څوک چاړه باندې ترس پکې راغی او رقم پکې راغی داسې خلک شته او چې وایي راغه خوراکې له سلایي ماشین والا نو ډېره ښه وي. ما چې لازم نو کار به دې پرې ډېر اسان شي. حاجي څه عمر به څومره وي؟ زما عمر بس 11 کاله. 11 کاله؟ 11 کاله کې تا غم هم ولیده، خاوند مرد هم ولیده؟ شپږ خویندې وو. شپږ خویندې؟ پلار دې کله وفات شوی؟ پلار مې دوه کاله به کېږي یو نیم. نو ستاسو ګټه وټه څه ده؟ ورور مې و هغه رانه بېل شو، مور مې خانانو کره کار کو بس هغه ټي بي بیماري تېره کړه. دلته مخکې راغلي؟ حاجي دې ځای نه خوشحاله؟ حاجي ډېره. څه دې وړي دي؟ حاجي ټولې خویندې په کور یې؟ حاجي یو واده شوې ده. نو دې وخت کې ګټه وټه څه ده؟ بس خانانو کره م کار وکړو سره کوي کنې نشته. کور هم په کرې دي؟ حاجي دې پېرې په لومړي ځل رالي؟ حاجي دې نه مخکې م راغلو. دې پېرې ته په لومړي ځل رالو، څو پېرې رالو تاسو نه وی. ګرانو کتونکو شپږ خویندې په کور، یو پکې واده ده، پلار نشته. دا څومره ضرورتمند دي؟ اوس خو دې له زه یو سلایي ماشین ورکړم که نه نو دې کور کې به ډېره اسانتیا راځي. نو خو داسې څوک وي او بعضې خلکو سره صرف د نمبر غمي، د خبرو غمي، نو خو څوک د الله د رضا لپاره کومک کول غواړي نو زه یې کور هم پېژنم، ځای هم پېژنم، ورسره مې رابطه هم کیدی شي، کور ته یې ور وړی شم، ستاسو امانت په داسې په ویډیو ورکوم او دوا به ورته کې ښه؟ ډېره دوا به ورته او د دوبۍ غرور ته دعا کوه چې هغه به چې ته غوړي وړوړې ښه؟ ډېره دوا. صحیح ده؟ ګرانو کتونکو ضرور ورسره کومک وکړئ. زموږ په دې باندې نمبر شته دی د الله د رضا دپاره. دا بنیتي او بغض دی کې ختم کړي چې انشاءالله سلسله رواني مننه.